وکړه مهنت مو وکړه توس ټول ته آفرین وایه شاباش درته وایه چې توس د خپل حقوق د غوښتلو د پوره وتلی یستی او میش که شپه وي که ریز وي که بارون وي که غرمه وي که خطره وي که خوښي وي میژو په هر صورت په هر قیمت هر ټیم خامخا د توس په مان شي میژ چې نن دغه سټیج ته رارسېدلي که محسن مشر دی که میژ یي که نیر دی دا میژ چې څه یي نن میژ د توس په سر باندې دا چې چون ته میژ توس ورلږلي دا چې میژ د توس خبره نه کي میژ د توس د مسالې خبره نه کي بیا میژ ته په اسمبلې د نوستي هېڅ ضرورت نشته دی میژو د توس د حق خبره کي میژو د خپل وطن د بچونو د مستقبل خبره کي میژو د خپل ړانګې په زورې د تونې غوښتنه کي میژو د خپل ړانګې کېرې د تونې غوښتنه کي میژو د خپل شهید شویه ځوانونه غوښتنه کي میژو د یغې خلکې په سترګې چې سترګې میلاووي او هغه غوښتنه وزنه کی چې د میژ په وطن شفاهمي چاودنه کو چې د میژ په وطن شه د ټارګټ کیلینګ مخنیوی نشي کړای میژ ډېر په عاجزي سره دا ریکویسټ وته کی دا سوال وته کی دا خواست وته کی دا مینات وته کی چې د میژ د وطن خلک څه شوق یې نه دی چې رزونه دوی زنده‌باد مرده‌باد کو یا دا کیسې دوی ته خوند نه ورکوي چې میژ د خوند دپاره په دغه سوړه شه په دغه اوره شه داسې کاري ټیل وي او میژ داسې کاینوس کې احتجاجي نه کړي خو د میژ بنیادي مسالې دي ډېر په بدقسمتي سره چې یوه نیمه میاشت په میرانشاه د میژ درنه وشوه او رزونه د حکومت سره میژ په رابطه یي رزونه د ذمهوار خلک سره میژ په رابطه یي خو هېڅ چې زر راسېده د دغه ټیم راسې د میژ سره ذمهوار خلک ښه خبره نه کو د نن ورځې پره دوی یا غیر سنجیده دي د نن ورځې پره دوی خو یوزې بل دي دعوې کو چې میژ پریاس یاره بریپه ریلیز کړی دی میژ په قبایلي علاقې شه ترقیاتي چارې کې میژ و قبایل ته ښه ژوند ورکوي میژ و قبایل ته ښه صحت ورکوي میژ و قبایل ته ښه روزګار ورکوي خو د شرم خبره دا ده چې د نن ورځې راسې چې د سربازاب 15 کولا پیرا شول د میژ د خلکې ړنګ کړي شوي د کېرې معاوضې د نن پرې نه دي ورکړل شوي د میژ د بازورې چې بلډینګونه یې ړنګ کړل د میرانشاه بازور چې یو انټرنیشنل مارکیټ و هغه یې په بلې ریوړو و په داسې ظلم په داسې جبر په داسې کبر چې نه یو دهشتګرد په ژمړ کړی دی او نه د هغې مارکیټونه په دوی باندې یو ډاس شوی دی چې سربازاب یې شیري که میژ یې کور ته ورویستي نور خلک یې پیر ته ویست او هغې نه بعد ډېر په سوړه دماغ شپږ اوته میاشتې بعد یې د میژ بازورینه ړنګ کړل بیا د میژ د بازورې خښتې د میژ د بازورې ټیارن د میژ د بازورې ګاډر دا یې د بهار نه ټکدورونه ورته راوغوښتل په هغه خلک باندې خرڅې کړې بیا میژ حق نه لري چې میژ پوښتنه وکړي چې د میژ بازورینه چا ړنګ کړل ولې یې ړنګ کړل نن بیا هغه دوی 15 کولا وشول و دغه شي ته تیار نه دي چې د میژ مارکیټینه د میژ کاروبارینه د میژ بازورینه په میژ چکیمه په کډواله شه په میژ باندې په ای ډي پی سټپ شه په میژ باندې کیمه معلومه او نامعلومه په عزته تیرې شوې د هغې حساب خو یا میژ نه دی کړی ورسره د میژ نه یې اصله ټیله کړه میژ د اصله قطعاً ملګري نه وي خو د میژ د خلکې په یو لاک روپۍ یو ټوپک و په لکینه اصله یې د میژ نه وخوستېدو د هغې حساب یا میژ نه دی ورسره کړی په عربینه روپۍ د میژ صرف و صرف د ځناور مړه شوي دي د ضرب عذاب په ټیم کې د هغې حساب یا میژ نه دی ورسره کړی د میژ بلا ځوانون لا پته دي یا خو د هغې حساب میژ پیرا نه دی ورسره کړی
دمیش بلا اجره دمیش بلا جامعتینا دمیش بلا کرینا رنگ دی دمیش بلا مارکیټینا رنگ دی یا خو پخترز میش ایسوب نه دای وسره کړای خو زدا ویایم چې کله حکومت دغه غیر سنجیدګي راوناوي دی حکومت دغه پیغوري راوناوي بیا دا احتجاج په یوه داسې مستقل درنه بدلیږي چې بیا ویس محسن خبره وکړه چې 126 دن دوی درنه کړې وه بیا دا یتمنځای کوم چې روغلی دی دا د ورځې په شمېرل نه دی رغلی دا د میاشتې په شمېرل رغلی دی دغسې کې چې څو پوره مطالبات نه وي منل شوي د یغه پرې دا خالد دغسې کې نه هېڅ چېرې نه درېمي میږ یو ور بیا خواست کی ویتا ریکویسٹ کی ویتا چې حکومت ته د میږ مطالبه د میږ مسالې ډېره په سنجیدګي سره واوروي د میږ یو انچ مځکه ډېره لویه قیمتي دو چا دوی قیمه نیولې دو د میږ نه یا یې روډونه پې جوړ کړي دي یا یې پارکونه پې جوړ کړي دي د هغې ده پخ طرز باندې د میږ خلک ته ایسوب ورکړه ده شي چې په کوم طرز باندې د میږ خلک غواړي او چې څه پرې حکومت ودا ته روزي شوی نه وي ودا طرز ترغلی نه وي چې دا کیم ریټ توس ورکړی دی د هغه ټیم پرې و میږ د خپل ولس سره وي میږ د خپل ولس نمایندګي کوي میږ د خپل ولس سره مخ ته روان وي که جیل ارتیاوالو میږ ورځي که ګیلر درېمیاوالو په میږ لاګي که بارون ارتیاوالو په میږ لاګي د میږ نه بعد بیا په توس باندې سخت حالات ارځي نو ملګریه میږ د غازي در سره حسین مشر لور شه اسلام آباد ته د قومي اسمبلی سیشن دی انشاءالله په هغه شو دی خبره پې کو صوبایي اسمبلی خو د توس مخامخ تو خو چې میږ اپوزیشن په زیر اجلاس نه پر وغوړي په خپله مرضي دوی اجلاس نه رغوړي میږو باقاعده ریکوزیشن جمع کوي یغې نه بعد اجلاس رغوړي آفرین میږ جمع کړی دی چې دوی زر نه زر اجلاس وغوړي بیا چې اجلاس وي دا ځکه میږ توزداري UNPA هیومن اسمبلی ته نه پرېږدي چې څو پورې میږ سره نوس نه وي او په دا خبرې نه وي سره ډډه کوي د هغې نه بعد د میږ په دا مسالې شه د فوج ډېر لوی کردار دی دا ځکه چې کوم نوس کور کمانډر دی دا GOC و پختم شه د وزیرستان چې د کومه د ړنګولو پروسه شوې ده دا د ده په موجودګي شه شوې ده دا یې د قطع اندانه ویایي چې دا خلک روغلي دي او دوی د مو د کیر نه دي خبر یا د مو د کردار نه دي خبر یا د مو په خلاف دوی څه ونه ویایي میږ د اسمبلی په خلاف میږ د CM په خلاف میږ د منیسټرونو په خلاف میږ د نوست حکومت په خلاف چې کوم اقدام کی هغه د کور کمانډر په خلاف خامخا کی میږ چې دا سټیج ته راغلی میږ چې دا ځکه دا اتمانځای کوم نن نوستی دا د مجبورۍ نه راغلی دی دا د خوښۍ نه دی راغلی د میږو په واسطې خامخا وي خو د اوسون قطع نه وي د پښتو متال دی چې په واسطې د اوسي نه دو د میږو په واسطې وي په ځنه کیسه شه خو کم از کم په دا شمو بالکل نه دو په واسطې چې د کور کمانډر د کیر ګیراو وکړي دا ته خو ټول تیار یستی نو میږو په هر څه نه مخته حکومت ته فوج ته ټول ادارې ته ریکویسٹ کی وتا سول کی وتا مینات کی وتا چې د میږ چې دا کومه مسالې دي دا تاسو په سنجیدګي سره واوروئ د میږ سره په وغږیږئ میږ د مذاکرات حال کی میږ د جرګې حال کی میږ د مرکې حال کی میږ یو بل سره د نوستي د مسالې د شریک کول حال کی تاسو روښستای د میږ سره په دا مسالې وغږیږئ کمیږ ناجایزه کړه کمیږ نه راوکړه یا د میږ د ملګري نه راوکړه میږ ورته ووایي چې سخي رحمانه اسده نه راوما کېستی خو که د میږ ملګري د میږ کوم جایزه مطالبه وي بیا تو ته پچار دو چې تا خامخا د میږ مطالبه ومانې نو ملګري ټیم په ټیمه مجلسینه سره کې زه د ولاد سره یم چې څو پورې ذمهوار مجلس نه وي شوی څو پورې تاسو مطمئن نه وستی څو پورې تاسو په خوښي باندې فیصله نه وي کړې چې د میږ مطالبه ومانله شوې تاسو مطمئن شستی پانه بادو درنه ختموي پانه بادو میږ درنه درېمي او د یغ وخت راسې
کټم پټم دا چې کای مختلف ضرورتونه جوړیږي میش در نه چګیدلی تو سو نه مایند کاوسته نه رمیش هر ټیم د سراوی هر ټیم د سرانوسوي چې څه پره د توس مساله د توس مطالبه د حکومت منل نه دي نو په اخره چې زوی ور بیا د توس جرالو یا شکریا ادا کوو او توس ټول ته آفرین ویایا شاباش دې ته ویایا چې توس په دغه سخت موسم شه و دغه ځکه ته ځونه راسولای دی خپل احتجاج مخته بیا است کوملګری خپل مان شو د اتفاق او د اتحاد ډېر لوی خیال سوتستای د میشتو د ټولو مسالې د حل کولو لپاره په ارڅنه ضروری د میش په مانشه اتفاق او اتحاد دی هغه نه بعد بیا میش سره هیڅ کوم مقابله نشي کړای نو ډېر مهرباني ډېر مننه